زه دا خبره ستاسو د ملګرو په وړاندې راولم او په میډیا اندازه کوم چې زموږ عزتمندو سار له خلک وایي چې مولوي صاحب ویلي چې یتیمخانه به هم جوړوم، یتیمخانانو دپاره به سکول هم جوړوم. ما ویلي دي، بلکل مې ویلي دي، خو ما ویل چې کله قوم ما سره تعاون وکړي او ما ته د مدرسې د دغه یتیمخانې دپاره د ځمکې پیسې میلاو شي زه به جوړوم. او دا په دې ځای کې په دې جومات کې د الله په دې کور کې د هغه ځمکې مالک رالی دلته په دې ځای کې ناست و، یو ورسره بل ملګری و او دلته ورسره ما دا خبره کړې وه چې دا بل طرف ما ته حواله کړه، نو هغه ما ته انکار وکړو چې نه حواله کوم دلته، او چې د دې یو طرف پیسې دې ختمې کړې دا بل درته حواله کړم. ما ورته ویل چې 2 کاله پسې راته حواله کړه، خو شرط به دا وي چې ما باندې به ریټ پونټه بل چاله به زه نه ورکړې. هغه ویل 6 میاشتې پورې به درته ګورم. بیا ویل 8 میاشتې. ما ورته ویل نه، 1 کال ستا او زما خبرې شولې چې کله مقاله اوس هم ورته وویلې، نو هغه وایي چې نه ما درته وخت یاد کړی چې دې وخت پورې به چاله نه ورکوم، خو دا مې درته نه دي ویلي چې ریټ پټ مونټه کوم. نو ما ورته چې وخت مې درنه اخیستل، دا وخت مې سره بار اخیستل، دا وخت خو تا نه ما اخیستی د دې دپاره دی، بلکې ګواه موجود دی او ګواه کنی ستا او زما په منځ کې الله دی. او بیا مې ورته وویلې چې بس ستا او زما په مابین کې چې کوم کمټمنټ شوی د لښتي مثلا اله ما ورته دا لښتی پوخ ده دا پخومه زه پخومه دا مې ورته ویلي ورته چې دا لښتی تاثیر پوخ نه کو او د دې لښتي نه چې مدرسې کوم تعمیر ته نقصان نشي د ما ته چې ذمہوار یم، زه خو چا کړی نه مدد ځنی اوس هغه بیسمنټ چې مونږ کوم کړی هغه طرف ته لښتی دی، نه لښتي کې اوبه روانې وي زه یم راځي ما ورته ګر دې چې کوم دی دې ته د دې به چې کوم دی بیا به کینو په دې به خبرې کوو. داسې نه چې د مدرسې مال دی بس چاندي مال دی چې څه بربادېږي برباد شي، نه د دې تپوس کول والا شته. بهر کې زموږ عزتمندو هغه د یتیمخانې ځمکه هغه وایي چې پیسې زیاتې کم او ته نشم زیاتولی په دې کم ریټ چې ما دلته ځمکه اخیستې ده نه دومره ځمکه په دې ریټ چې اخیستې ده نو چا خرڅه کړې ده. ما اخیستې ده د مدرسې دپاره طالبانو دپاره د الله په توکل باندې ما اخیستې وه. الحمدلله تاریخ کې کار روان. نو تاسو ملګرو ته یو درخواست کوم، یو طالبانو ته د خپلو طالب علمانو ته وایم الله د رضا لپاره دعاګانې اهتمام کوئ چې الله زموږ د دې ګیرو د پټکیلات وساتي، د دې په عوض کې په بدل کې موږ له الله د دینه بهتره راکړي. دلته یتیمخانانو پارک هم وي، هغې کې یتیمخانه هم وي، دارالحفظ هم پکې وي چې کومه نقشه ده هغه نقشه امت ترتیب سره د هغې نه په اعلی طریقې سره الله جوړه کړي. دې خپلو طالبانو ته د سپین ږیرو مشرانو ته علماو ته د استادانو ته درخواست کوم، بلکې هر هغه مسلمان ورور چې زما پیغام اوري د هغې ټول لومړنۍ مطالبه مې د دعا ده، ځکه په دعا سره الله رب العزت زموږ عزتمندو مسلې حل کوي. تقدیر هم چې بدلېږي دا هم په دعا سره بدلېږي. ملګرو ته خدمت کې مې درخواست دی عاجزانه د ټول لومړنۍ درخواست د دعاګانو